بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. ګرانو کتونکو نن د سره یو داسې مېلمه متعارف کوم یقینا چې ستاسو به خوښ شي، د هغه خبرې به هم ستاسو خوښ شي، د هغه کردار به هم ستاسو خوښ شي او د هغه سپینې خبرې به ستاسو خوښېږي. خو پروګرام د سره ضرور وګورئ. ظاهرشاه خان مومند د مردان سیمې سره تعلق ساتي. د انجمن کاشکاران خیبر پښتونخوا نایب صدر دی او ورسره چې کوم دی سوشل اکټیویسټ هم دی. جرګې مرکې الحمدلله یو شمېر کړي دي او زما ورسره په یوه جرګه کې تعلق جوړ شوی او هغې کې ما د دوی هغه خبرې خوښې شوې وي. بیا مې ورته ډېر مینازاري وکړه چې ظاهرشاه خان موږ له لږ وخت راکړه چې څو خبرې درسره وکړو. نو نن مې صرف ستاسو دپاره غواړې دغه پروګرام له راوستی دی. په دې ټایم باندې د مردان نه راتګ یقینا زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه کوم چې زما یې کومه قدرونه وکړه او ما له په دې ټایم باندې رالو. نو دغه لایو پروګرام به درسره زموږ مخ په وړاندې رواني. ظاهرشاه خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو، د ټولو مخکې زموږ کتونکو سره د خپل ماضي د خپل ژوند هغه خدمات او هغه کار زیار هغه زما سره شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان شیر پاو صاحب زما اهلیان چارسده، اهلیان مردان او زما د ټولې صوبې اوریدونکو په جمع السلام علیکم. څنګه چې شیر پاو خان وویل تاسو د مردان نه رالی، نو زما خو دا یقین دی چې کله د سړي جذبه صفایي په پښتو کې به لکه چې تاسو د داسې سیمې سره تعلق ساتئ چې په یو ټپه کې به درته واورم شیر پاو خان وایي ستا دې د سترګو اشارې خو د بڼو په سوکو لار وي را به شم، خو د بڼو په سوکو لار وي را به شم. ځکه مهرباني چې موږ کله سوشل ورک کوو د بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پښتون، ځکه چې موږ د دې قوم په ټیکسونو سبق ویلی دی. زه بیک ان 1979 کیډټ کالج رزمک ته لاړم، هلته نه مې اف ایس سی وکړه، آرمي کې هم سلیکټ شوم 76 لانګ کورس کې. اوس دا چیف اف دی آرمي سټاف دی زمونږ چې دی نو د عمر سره څنګ دی، موږ یو هم عمر یي، کشر رول مې دی حاجي عاصم منیر صاحب. او دویم چې دی نو دا میډیکل کالج خیبر میډیکل کالج سټوډنټ هم پاتې یم، خو چونکې دواړه رونه مې په نوکرو کې وو، یو میجر اکبر دی یو مسمر شاه دی. نو ما ته والد صاحب ویل چې دا سوشل ورک به څوک کوي، د زمیندارو خدمت به څوک کوي، د یتیمو خدمت به څوک کوي، د اسیرو خدمت به څوک کوي. نو ما ته ویل چې ته دې لپاره ځان والنټیر کا. نو ما ځان والنټیر کو او زه د والد صاحب سره په شاګردۍ کې پاتې شوم، ځکه چې هغه سابقه ضلع کونسل مردان چیرمین و، سابقه ایم پی ای و، د انجمن کاشکاران خیبر پښتونخوا سرپرستی اعلی و سید رحمان مومن مرحوم صاحب. زه د هغه مشر زوی یم او ستاسو یو کشر یم، که چارسده کې، که نوخار کې، که پېښور کې، که صوبه کې، که د ملک په سطح باندې د هغې ولوکیشن خدمت تاسو ته په معرفي کومه چې کله هغه ډسټرکټ کونسل چیرمین و نو مردان سکار په ثوابي سکار پې د زمیندار ورونو لپاره د جنرال فضلیق نه منظوره کړه چې دا ټوبه ټیکسینګ ته دا سکیم روان او دغسې په پاکستان کې 98 ضلعې وي او په 98 ضلعو کې هغه ته دا اعزاز حاصل دی چې هغه په جنرال فضلیق صاحب باندې او په جنرال ضیاءالحق صاحب باندې د مردان نه پېښوره پورې ډول کیریج وی دغه کړه چې ای پی ډي ایم او د اوسني حکومتونه یې ورجوړی او دا د ما والد صاحب 1983 کې چې دی نو په جنرال فضلیق صاحب او په ضیاءالحق صاحب باندې منظوره کړه چې په هغې سره زموږ دا څلورې ضلعې د هیډ کوارټر سره چې دی نو ولګېدي. د دې نه علاوه د هغه 300 سکولونه، د هغه بیچوګانې، د هغه خدمات د زمیندارو دپاره چا نه پټ نه دي، ځکه چې هغه بحیثیت صدر انجمن کاشکاران د ټوبیکو لپاره لومړی قانون هغه په جنرال فضلیق صاحب باندې منظور کړو، ځکه چې د غټو کمپنیانو مناپلي وه. نو هغه دلته د سمال ګروورز دپاره یو جدوجهد شروع کړو او دلته وړې کارخانې ولګېدې او هغې کې چې 20-25 خلک کارخانې ولګېدې چې پای کې دلاور خان، پای کې نسیم الرحمان صاحب دي او داسې د مردان صوابۍ چارسدې لیاقت ترکی دي. دې ټول چې دی نو هغه د هغه پیټي بنده مو، خو دلته چې دی نو یو انقلاب راغی زری مردان سکارپ په شکل کې، ثوابي سکارپ په شکل کې، او بیا چې دا کومې کارخانې دلته رالې، کومه قانون سازي وشوه، دلته امپلایمنټ راغی، ځکه چې د پښتون رور خدمت کول پکارو، خلک صوبایي حقوق
اوس غواړي هغه په 1983 کې د پنجاب په شان د مضبوطې لابینه اخیستي وو. دا زما د والد صاحب خدمات دي. تاسو بیا ریټایرمنټ واخیسته؟ دا د والد صاحب خدمات دي او په سوشل ورک کې خو ریټایرمنټ نه لکه چې فوج کې زما سلیکشن زما چې د میډیکل کالج کې سلیکشن هغې کې یو سیاسي ایشو داسې راله چې زه هغه جوړوالي ته نه ځم ځکه چې بیا به رانه خپل مضمون پاتې شي. خو مختصره دا خبره ده چې زما سیاست د پولیټیکل وکټمایزیشن زما کیریر شکار شو. بهترین ځای زه دلته د عوامي خدمت دپاره قبول کړی وم. الله دې موږ نه دا خدمت سیاسي تړون خو یو سوشل ورکر چې دی وایي منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. الف خان شیرپاو صاحب زما والد صاحب سوشل ورکر چې دی هغه د زمیندارو تنظیم نه آغاز کړی. د زمیندار په وجه باندې هغه د ډسټرکټ کونسل ممبر ټاکلی شوی او بیا د زمیندار د ډسټرکټ کونسل چیرمن چې جوړ شو هغه د پیپلز پارټۍ د پلیټ فارم نه جوړ شو. ایم پی ایم د پیپلز پارټۍ د پلیټ فارم نه جوړ شو. او داسې دوه کزنز مې نورم افتخار شاګی او امتیاز شاګی مو د پاکستان پیپلز پارټۍ بېنظیر اوریجنل چې کومه پیپلز پارټي وه د هغې نه چې دی نو ایم پی ایم هم ټاکلی شي. صحیح دی. دا واضحه شوه ګرانو کتونکو چې تړون چېرته کې دی، نظریه چېرته ده، سوچ چېرته دی. صوبایي نایب صدر شوې، کاشکارانو دې وخت کې د زمیندارانو دلته کې ټول پلاټینګ روان دی، کالونه یې جوړېږي. نو په دې خبره باندې هم لږ پوه کړې چې د کالونو طرف ته د خلکو توجه ولې شوله او تاسو د زمیندار لپاره څه وکړل؟ یاره سو فارس چې د زمیندارو تعلق دی، زه په مختصر دوه ټکو کې دا دغه کوم چې د زمیندارو یو دفتر زما والد صاحب د جنرال فضل حق نه هغه وخت کې په حیات آباد د پاکستان ټوبیکو بورډ سره د هغې کې 10 کمرې دي او 2 حاله دي. هغه یې اخیستي وو چې په دې کې به د زمیندارانو لکه هیلدي اکټیویټیز کېږي. لکه چې چت نه وي نو شیرپاو صاحب تاسو به څه فاونډیشن وچلوئ. هغه چې نو کابلیانو ته په حواله شو. کله چې